اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دلته چې څومره قدرمن میلمانه راغلي د میډیا د ملګري دلته راغلي دي د پریس کلب مشران دلته ناست دي څومره چې انتظامیه راغلې ده څومره چې دلته د دې علاقې خلک راغلي دي نو ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن چې دلته کومه افتتاح ده هغه د ګیس حوالې سره ده او دا پروجیکټ د 2 ارب روپو پروجیکټ دی. مراد په خبرې وکړې منسٹر صاحب زه به شارټ یو څو خبرې وکړم. دا کم لاین چې روان دی دا ګیس والا دا به ځي خوازخیلې پورې اخوا او دې خوا به ځي د چوپړیاله پورې او څنګه چې مراد ویل بیګا بالکل زمونږ د پټرولیم منسٹر او د وابډه چې کوم منسٹر دی د پاور عمر ایوب صاحب سره ملاقات وشو. نور چې کومې سروېګانې شوي دي دا به د چوپړیال نه خواځي ګوالرۍ ته د دې بریم چوک نه به ځي شور درې ته به ځي او هلته نه به بیا ځي د کالاکوټ نه به خواځي د صخرې درې ته به ځي او د هغې نه به خوا انشاءالله نیکسټ به دا ایکسټینډ کوو هغه پله مدین پله دې خوا خوازخیلې ته چې لاړ شي چمتلې پورې به ځي. دا هغه ګیس لاین و په دې کې ډېرې غټې مسلې وې او مسلې پکې دا وې چې څه د پیسو کموت پکې و نو هغه والا ما د خیبر پښتونخوا د فنډز نه ورکړل او هغه مسله حل شوه. نن الحمدلله د هغې پروجیکټ باقاعده طور باندې موږ افتتاح وکړه. د هغې نه وروسته د ګډ سټیشن خبرې وشوې. یو ګډ سټیشن دلته په مټه کې منظور شوی و زه لږ وضاحت کوم او سیکشن 4 لګېدلی و د شوخدړه کې په هغه وخت کې هغه سیکشن 4 ما ځکه اوچت کړی و زه منسټر وم په هغه حکومت کې چې هغې سور نه دوکه کړې وه د هغه ګډ سټیشن د سره نوم و نشان نه و خو په دوکه باندې یو لیټر کړی چې دلته صرف سیکشن 4 ولګوئ نور د هغې هېڅ شی هم نه و. بیګا په هغې باندې زموږ فاینل خبرې وشوې او یو کبل ګډ سټیشن او یو د مټې ګډ سټیشن انشاءالله 3 میاشتې بعد به راځو او د هغې ګډ سټیشنو به مو افتراګانې کوو. د هغې سره سره 4-5 فیډرې مو پې نورې منظورې کړې خو دې خوا د فیډر ضرورت وي په هغې به سروې وکړو په کبل کې ضرورت وي که په مدین کې ضرورت وي که په خوازخیله کې ضرورت وي او که په بینګوره کې ضرورت وي په سوات کې چې په هر ایریا کې ضرورت وي انشاءالله په هغه فیډرو باندې به هم زر تر زره مونږ کار شروع کوو. د هغې سره سره د یونیورسټیانې خبرې مو شوې په هغې هم زه بحث کول نه غواړم خو یو خبره کومه دلته یو سیاسي خبره کومه بله زموږ یو ایم این ای صاحب دی هغه په خپل تقریر کې ویلي وی دا چیف منسټر چې دی وی دی بې زبانه دی نو تاسو ما پېژنئ زه بې زبانه به یم خو بد زبانه نه یم ګورئ دا هغه ته میسج کومه او ما د دې علاقې خلک پېژني دلته زما ټول ورکران ټول مشران دلته ناست دي زه چې سړی واخلم بیا ما په مخه کړی او بیا ډایرکټ ګورې هغه داسې ته ما رسولی چې ټول عمر یې بیا یاد ساتي او د هغې نښه په تېر شوي الیکشن کې تاسو کتلې ده نو زه هغه ایم این ای صاحب ته یم چې په خپل قابو کې او په خپل ځای کې اوسېږه داسې نه چې زه دې په مخه کړم او د پارټۍ نه مو وتښتېدې چې بیا بل خوا لاړ شي او سر خپې دې نه معلومې. د هغې سره د موټر وې ایکسپریس وې ذکر وشو انشاءالله دا ایکسپریس وې 100 ارب روپۍ ورته ایښودی شوي دي او دا به انشاءالله چکړۍ ته به دا رسي د مدین نه لاندې او د باغډیرې نه پاس کم ځای پورې چې روډ کولاو کېدی شي او دا رشي د هغې پورې د ایکسټنشن منظور دی انشاءالله. یو میاشت بعد به سیکشن 4 لګي ټیک ده زموږ خلکو ته به لږ مشکلات راځي ځکه چې چا نه ځمکه ځي نو هغه ته خفګان راځي خو مونږ به د دې وطن د مستقبل سوچ کوو مونږ به د دې را روان د نسل د دې مټې د سوات د ملکنډ د خیبر پښتونخوا او د پاکستان سوچ کوو نو چې هغه سوچ کوو نو ترقیاتي کارونه به کېږي ترقیاتي کارونه حلو کېږي چې ځمکې خلک ورکړي نو چې ځمکې نه ورکوو نو ترقي بیا نه کېږي. په تېر شوي حکومت کې هم زه به دا جګړې وې بار بار چې تاسو ځمکې نه ورکوئ چې کوم ځای به سیکشن 4 ولګېد هلته نه بیا یو معامله ونښتې ده نو زه به دا وایم چې قربانیانې به لکه د ځمکې ځکه ورکوو چې ترقي غواړو دا یونیورسټیانې جوړوو دا کالجونه جوړوو دا ایکسپریس وې جوړېږي نور روډونه جوړېږي سکولونه جوړېږي هسپتالونه جوړېږي چې دا ټول جوړېږي نو د هغې دپاره به د ځمکې قرباني ورکوو
او ډېر خلک په بیا په فیسبوک باندې هم وایي چې ګورم به درسره چې زما حکومت راشي نو ستا په جایداد به سیکشن 4 لګوم خو یو خبره یاد ساتئ دا خوب به چېرته په دې دنیا ستاسو شرمنده نه شي انشاءالله حکومت کې به چېرته رانه شي چې څو پورې عمران خان وي نو انشاءالله دا حکومت د هغه دی دا زه منم چې سلک ډېر مشکلات په دې وخت کې موږ ته شته خو دا مشکلات د هغې خلکو جوړ کړي دي چې کوم نن په جیلونو کې پراته دي ډاکې په دې حکومت په دې خزانو اچولي دي د خپل جیبونو دپاره قرضې اخیستې دي خو زما سپیچونه راوالی د مراد سپیچونه راوالی نو په هغه وخت کې هم وې چې دې ظالمانو 1,25,000 والا 1,30,000 پورې یو ماشوم یو بچی د دې ملک قرضداري کړی او هغه پیسې بار ملکونو ته وښکي دي هغه تاسو ته مخامخ خبره هغه څه پټ پناه خبره نشته ټولو خلکو ته معلومه ده د هغې د وجې سخت حالات دي خو انشاءالله دا سخت حالات به ختمېږي ستاسو په تعاون سره او د الله په مدد سره او د عمران خان په محنت سره زموږ د ټولو په محنت سره به انشاءالله دا حالات ښه طرف ته ځي که خدای ته منظوره وي او خیر وي اخرنۍ یوه خبره در سره کومه دلته میډیا والرونه ولاړ دي بار بار په فیسبوک یو شی راشي یاره د سوات ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال ختم شوی دی د دې خلکو سره خو نور څه پاتې نه دي نو کله به ډسټرکټ هسپتال ختموي او کله به هیډ کوارټر هسپتال ختموي او کله به څه شی ختموي ما نه سیدالرحمان یو تپوس کړی و په دا کې موږ پلانټیشن کوو په ماندور کې ما ته ویره چې فلانی وایي چې په فلاني وخت کې به ځي فلانی وایي چې په فلاني وخت کې به ځي ما دا ټول د نجومي زامن دي دا نجومیان جوړ شوي دي جولای هم تېره شو هغه مارچ هم تېر شو اپریل هم تېر شو او دا مې ورته ویلي چې کله زما زړه نه غواړي نو چاپلار ما نشي لېږلی نو زه درته یو خبره کوم دغې خلکو ته هم هغه میسج ورکول غواړم او دې سره سره انشاءالله د اګست په هند کې به د ننګورې غټ هسپتال افتتاح کوو هغه به م انشاءالله کولاو شي د تاسو سره چې تاسو سره د مټې هسپتال اپګریډ شوی دی انشاءالله د هغې پیسې هم تیارېدو والا دی دا به هم د منګورې د لیول هسپتال انشاءالله چې د منګورې په هسپتال باندې ډوب کم شي د کابل هسپتال هم اپګریډیشن شوی دی انشاءالله د هغې به هم ډېر زر تر زره افتتاحګانې کوو او ستاسو دپاره فیډز او ټراما هاسپټل هم منظور شوی دی انشاءالله د هغې په کانجو ټاونشپ کې افتتاح کوو انشاءالله ولري تاسو دپاره یو ډنټل کالج هم منظور شوی دی انشاءالله د هغې به په دغه میډیکل کالج په بلډینګ کې د ډنټل کالج افتتاح کوو انشاءالله ولري داسې خبره نشته چې څه منظوریانې نشته یا څه کارونه نشته منظوري شوي ده خو په پروسس کې لږ وخت لګي د حکومت یو خپل طریقه کار وي دا خبره مې ځکه ستاسو سره شیر کړې چې ستاسو په نوټس کې او بل د ټولو نه غټه خبره او د خوشحالۍ خبره چې ما په ماندور کې هم یو لفظ استعمال کړی چې څومره زمونږ دارونه دي دا ایس پی اوس چې ورته وایي دا سپیشل کمیونټي پولیس دي ما مراد د سره لوز کړی د ټول فضل حکیم دي ټول چې دا به زه مستقل کوم هغه لوز مې دلم پاللی دی هغه مې دله ټول مستقل کړي دي انشاءالله ولري چې کوم لوزونه مو د سره کړي دي کومې وعدې مو د سره کړي دي ما هم پېژنې یا دا مراد هم پېژنې په تېر شوي حکومت کې مې چې کوم لوزونه کړي هغه مې تم رسولي وو او بیا مې ته دا بقایي کارونه ته په بونس کې کومه نو ډېر کارونه تاسو ته ګورې په بونس کې بیا را روان دي داسې نه دی هغه په بونس کې راځي چې کومې وعدې دي هغه به انشاءالله سره رسي او بل له ټولو نه غټه خبره دا ده چې د ان ایچ ای هغه روډ چې کوم خلکو وران کړی و دا یې خلکو کار صرف ورانولو روډ به وران کو کټایي به یې وکړه جیب کې به پیسې واچولې جیبونه به ډک کړل او بیا به پراجیکټ خراب کو هغه کم پراجیکټ چې هغه خراب کړی و هغه دې ځوان ټیک کړی دا د مخامخ ناست دی د کمیونیکیشن منسټر دی د مخامخ ستاسو د دې خاورې بچی دی او چې راتلو په دې هلیکاپټر کې نه ما دې چیف منسټر صاحب ورلاندې تک تور تر لکیره روانه ده انشاءالله دا لکیره به کالام تم رسي او دا کالام تاسو ته به پریس والته جدا به بریکې به ستاسو سره وکړم دا به ټول هغه انشاءالله دغه روډ مو هم روان دی د موټروی کردار هم د دې ځوان دی ما ورته ویلي چې ما سره ځمکې پیسې نشته دته هغه کریډټ چې د ځمکې پیسې ارانج کړي نو انشاءالله نور به مونږ هم کوو او بله دا خبره ده چې انشاءالله یو ایکسپریس وی به ساوت هم جوړو ډیای خانه پورې به هغه هم رسو چې دا خلکو هم محرومیانې ختم شي چترال ته به هم انشاءالله ایکسپریس وی موټر وی ځي دا ټول ایریا به انشاءالله کنیکټ کېږي د خیر سره او دا خیبر پښتونخوا چې ده را روان په څو کارونو کې به انشاءالله د دې نه موږ انټرنیشنل هب د بزنس لپاره هم جوړو ځکه چې د تورخم بارډر به انشاءالله 24 غنټې کولاو شي نو دا ټریډ چې کوم ټرانزیټ سنټرل ایشیا پورې انشاءالله دا به هم راشي نو په دې معیشت کې به دې هم یو کردار وي انشاءالله ولري باقي صحافیانو سره موږ یو لوز کړی د قانوني هغه محترم پالل انشاءالله زه به د خوښ کوالته کې خوښ شوی دی تقریبا هغه به تم انشاءالله کوو چې څومره لوزونه دي موږ نه څه کېږي انشاءالله هغه به د
سر ته به د خامخا رسو ان شاء الله ولدي په اخره کې زه تاسو د ټولو شکریہ ادا کوم ډیره مننه خوشاله اوسئ آباد اوسئ پاکستان زندہ باد